دغرنګې په شپو کې یوه بهترینه شپه چې ده نه هغه لیلة البرات ده چې هغې ته شب قدر ویلی شي. 15 شعبان کومه 15 شعبان شپه دا کومه میاشت چې شروع ده اوس شروع ده د شعبان میاشت شروع ده که نه نن غالبا 8 شعبان دی که نه غالبا نن 8 شعبان دی د 15 دی دا کوم د شعبان میاشت چې شروع ده په دې کې د 15 شعبان شپه دا ډېره زیاته او غوره شپه ده بهتره شپه ده. په دې شپه کې الله تبارک وتعالی ټول ګناهګاران بخي. الله دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي. څومره ګناهګاران چې دی الله په دې شپه کې څه کوي بخي. خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخلی کېږي. یو پکې کوم حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالدی د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخلی کېږي. په کم بچی نه چې مور خفه ده د کم بچی نه چې پلار خفه دی د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي خو دغه بچی نه معاف کوي د کم بچی نه چې مور خفه وي د کم بچی نه چې پلار خفه وي دې پکې نه معاف کېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپې باندې ولاړ دی الله ته جاړي فریاد کوي الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي. الله پکې ما پکې معاف کا د تهجد په ټیم کې ولاړ دی جاړي الله ما معاف کا. الله فرمایي نه دې معاف کوم تا بوډا پلار په کور کې خفه پرېښی دی نه دې معاف کوم تا بوډۍ مور په کور کې خفه پرېښې ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام. د رب رضا د پلار په رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې پلار رضا رب رضا پلار خفا رب خفا لنډه خبره ده. یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خفه دی په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري په خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وایي دی چې زما رب څه دی رضا دی کو په کور کې د پلار خفه نو ودی وایي چې زما رب څه دی خفه دی. زنو هم د دواړو جهان سردار فرمایي د رب رضا د پلار په رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې. یو صحابي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دا د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ستا ده د جنت په دروازو کې دا ستا منځنۍ دروازه ده اوس ستا خوښه ده که په ځان یې بندی او که په ځان یې کونه وساتي. صحابي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام سره جهاد ته روان دی جهاد ته نبی علیه الصلاة والسلام ته چا وي د الله پاکه پیغمبر دا کوم صحابي چې تا سره روان دی که نه د ده په کور کې بوډۍ مور ده او څوک د خدمت نشته. نبی علیه السلام دغې صحابي ته وایي ای صحابي ته ما سره روان یې جهاد لځي او د الله پاکه پیغمبر تا سره جهاد لځم ستا په کور کې مور نشته د الله پاکه پیغمبر مور مې شته خو ته جهاد له روان یې. نبی علیه السلام صحابه کرام راغونډ کړه او صحابه واورئ الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې دی. ما سره جهاد لمزه کور ته لاړ شه د مور خدمت وکړه. مطلب دا دی که جنت ګټل غواړې ځان به د مور د خپو خوري حساب کې هغې نه به جنت نه ځي. دی وایي زه خو مولوي صاحب غټ مولا یم اوس نو ما خو ځان له سپین پټکی والی دی زه بس مور ته کېنم پاسم نو زه خو ځان له سوله ګریډ افسر یم نو زه به مور ته اوس کېنم پاسم زه خو ځان له ایم پی ایم ما پسې خو ځان له شاته ټوپک مار ګرځي زه متکو هر څه خو په کور کې د دې مور د خپو خورې به ځان حسابه یې هغې نه به جنت ته ځي. یقین په الله وکړه قسم په الله کو زمونږ مولان مونږ دا تور پټکي او دا سپین پټکي خلاص کړي د الله د عذاب نه کو چېرته مور رانه خپئ زموږ د الله د عذاب نه نشي خلاصولی د شپې جلاګانې دې نشي خلاصولی د شپې تهجد دې نشي خلاصولی تبلیغ دې نشي خلاصولی چیلې 4 میاشتې دې نشي خلاصولی کو په کور کې دې مور خفه پرېښې او پلار دې خفه پرېښې دا هېڅ حالت نه دي قبول. الله نو یو نبی علیه السلام فرمایي په دغه شپه باندې هر چا ته مغفرت نصیب کېږي خو چا ته نه نصیب کېږي د مور او پلار نافرمان ته وعاق لوالدی. دا راته ځکه هم چې دا مبارکه شپه را روانه ده ښه. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی څوک چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي نه پالي د ورور سره مې نه لګي د پلار سره مې نه لګي تره ته خو به تربور ومه د تره زوی ته به د تربور زوی وم او دشمن به ورته ویمه دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه.
قاطع رحم بل چا سره چې بار میلاویږم پسینه ورته لاس ږدم ځان غټ اخلاقي ثابتومه خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی ډېر ښه سړی دی دا څوک دی یاره مولي صاحب کور کې د رور سره خبرې نه کوي بار اخلاقي و په کور کې رور سره دشمن قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي اے فرشتو تمام انسانان معاف کوي خو دې ځکه مه معاف کوئ چې د خپلولي کټ کړي ده صبر ورته وکئ که دوی دا خپلولي جوړه کړه بیا به یې معاف کړو که جوړه یې نه کړه نو نه یې معاف کړو ما به خبرو نه پوهېږئ قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی خپلولي کټ کوونکی په دغه مبارکه شپه باندې الله دته بخښنه نه نصیب کوي الله دې زموږ په حال رحم الله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی حسدګر انسان ته بخښنه نه نصیب کوي چاته حسدګر انسان ته الله غله گاډي ورکړي الله غله کور ورکړي الله غله جیداد ورکړي دي ځان دی ولا ورکړي دي زه د الله په تقدیر نعوذ بالله اعتراض کوم حدیث مبارک کی راځي وی دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه وچ لرګو ته چې تیلې وای داسې د انسان نیکی ختموي د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې په دې کې حسد موجود دی دا ګناه کافی ده دا ګناه به ور د جهنم ته ولي الله دې زموږ په حال رحم وکړي نو موږ پښتانه سوي چا سره گاډه دی چا سره کور دی کنه یاره وی الله دې دنه والی نو کوماله راکې کو نه راکې خو چې د نه نو دا حالت زموږ دی کنه دی رور ته په لار کې کوی کنو نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بی عزت څه شي بعضی ګناونه سخوان خو می کنه بعضی ګناه داسې چې دغه خونم دی ګناه بی عزت د کم انسان چې په پاینسو کې غوټي پټي پاینسې ښکته راکاږي الله پکې دته مغفرت نه نصیب کوي په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت د چا چې د پاینسو کې غوټي پټي پاینسې ښکته ځان پسې راکاږي دا ګناه بی عزت دی کنه ځخوان پکې شته دا پرتو په ځان پسې راکاږي ځخوان پکې شته الله فرمایي ټول معاف کوم خو دې نه معاف کوم الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ سیستم الټا کړی دی سیستم خو څه کړی دی